الله الرحمن الرحیم. سبق چهارم تناقض کا بیان. د تناقض بحث په علم المنطق کې یو عظیم مقام لري او د دې چند وجوهات دي د دې عظمت. یو وجه دا شارحین لیکلی دا چې د قرآن او د احادیثو په مابین کې چې کم په ظاهر مونږ ته تعارض کاری چې د یو آیت نه یو حکم ثابت شي بل نه بل حکم دا غي ضد، یا احادیث مبارکو کې د یو حدیث نه یو حکم ثابتېږي د بل نه دا هغه حکم ضد ثابتېږي، یا د قرآن کریم د یو آیت نه یو حکم ثابت شي او حدیث کې د هغه حکم ضد ثابت شي. نو دا قسم تعارض چې کوم مونږ ته په ظاهر ښکاري، نو د دغه تعارض د حل کولو دپاره بهترین سیز هغه تناقض بحث دی. دا ډیر معاون دی پکې. دویمه فائدہ دا چې د ناسخ او د منسوخ چې کم احکامات دي د دې سمج په سهولت سره په دې علم باندې موقوف دي چې انسان په تناقض خپويږي نو د ناسخ منسوخ په احکاماتو باندې انسان خپويږي. دریمه فائدہ دا چې زمونږ د دین اسلام ډیر شي عقاید دا غي سمج په دې علم باندې موقوف دي چې انسان په تناقض خپويږي په هغه عقاید او دینیو باندې هم خپويږي. دې سره متعلق یو فائدې په تور خبره یاد ساته. د قرآن په آیاتونو مبارکو کې د غرنګ د احادیث مبارکو په ذخیره کې حقیقت سره چې وکتل شي نو د کې ګوره هیڅ قسم تعارض نشته، هیڅ قسم اختلاف نشته. کم اختلاف چې مونږ ته په نظر راځي دا د مونږ د کم علم په وجه د چند شرایطو د فقدان په وجه مونږ ته تعارض په نظر راځي. ګوره یو وحی مطلوبی قرآن کریم، یو وحی غیر مطلوبی احادیث مبارکه. نو وحی مطلوب قرآن کریم کې چې کم آیاتونه دي نو دا عقلی طور سره ممکن نه دا چې دا یو آیات نه یو حکم ثابت شي بل آیات نه داغه حکم خلاف ورزی یعنی خلاف حکم ثابت شي، دا خود عقل هم خلاف دی. دک کشان کم چې وحی غیر مطلوب دا احادیث مبارکه نو دا اگر چې الفاظ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خو لیکن د دې کې معنا اور مفهوم دا من جانب الله وی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په کومه خبره نو تو قیدا د الله د طرف نه وحی وتشوی نو الفاظ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور معنا اور مفهوم من جانب الله دا د الله د طرف نه وی. هغه تم وحی وی هو وحی غیر مطلوب. صحیح شو. نو داسې نشي کېدی چې الله رب العزت قرآن کریم کې یو داسې حکم راولي چې د احادیثو په ذریعه سره بیا د هغه حکم خلاف ورزي یعنی بالکل ضد ثابت کی چې د دوانو مابین کې تعارض ثابت شي او امت په مشکل کې واچول شي. داسې اس قسم حکم نشته. ورسه ده او د معنی دلیل سره قرآن عظیم شان کې الله فرمای افلا يتدبرون القرآن. آیا دا خلق قرآن کریم کې غور فکر نه کوي؟ که غور فکر پکې وکي نو دی ته به حقیقت بالکل واضح شي باید یو حکم هم د بل سره متعارض نه دی بلکې متفق احکامات دي د یو بل سره اختلاف نه لري. ولی ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. کو دا قرآن کریم د الله نه علاوه بل شا د طرف نه راغلی به او نازل شوی د کې بډیر شي اختلاف وي، حالانکه دا د الله د طرف نه راغلی دی د دې وجنه د دې په احکاماتو کې هیڅ قسم اختلاف او تناقض نشته. د دې آیات په تفسیر کې شیخ موفق الدین ابن قدامه حنبلی رحمه الله فرمای روضة الناظر کې واعلم ان التعارض هو التناقض. ځان پوی که چې تعارض شاته وي تناقض ته وي تناقض. ولا يجوز ذلك في خبرين. او تعارض او تناقض دا په دوو داسې خبرونو کې چې هغه یو خبر د رب ذوالجلال وي او بل طرف ته خبر الفاظ د نبی علیہ السلام مفهوم من جانب الله وي. په داسې دوو خبرونو کې هیڅ قسم تناقض نه موجود کیږي. ولې د تناقض په شرایطو کې دا یو شرط دی کو یوا صادقی قضیه بل قضیه به کاذب وي او دلته یو خبر د الله دی یو خبر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو دلته خو یوم کاذب نشي کېدی
کو خبر د رب ذوالجلال دی هغه صادق، کو خبر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی هغه صادق. دلته د کذب شایبه نشته او تناقض کې التببی یو قضیه کو صادقی بل بکاذبی، دا شرط نو الب تناقض موجود کیږي. او دلته دو اخبار دي، قران کریم اور احادیث مبارکه، او د دوانو خبرونو یو کې هم کذب نشته، نو د تناقض شرط پکې نه موجود کیږي. د دې وجنه بدی احکاماتو کې قران کریم کې دي کو احادیث مبارکو کې دي، اس قسم تناقض نشته، اس قسم تعارض نشته. ورسه دې اوس کو څوک سوال وکي چې تناقض او تعارض نشته، نو علماء خو په ډیرو ځینو کې د احکاماتو په مابین کې چې کم ظاهري تعارض ښکاري تطبیق کړي دی، بیا بل تطبیق ضرورت نو د کشان ترجیح ور کړي د یو جانب ته د دلایلو په بنیاد د ترجیح ضرورت بیا څه پاتې شو چې تعارض نشته. نو جواب دا دی چې ګوره دا ظاهري تعارض په دوه قسمه دی. یو تعارض بدی وجمانه په ظاهر مونږ نظر ترازی چې د تناقض چې کم شرایط دي په هغه شرایطو کې یو شرط مفقود شوی وي، نو د هغه شرط د مفقودیت په وجه باندې په ظاهره د احکاماتو په مابین کې موږ د تعارض کاری کو دغه شرط باندې عمل وشي نو اس قسم تعارض نشته. دویم چې قطعیت ثابت نه یا خو دوانو دلایلو کې کو غور وکړي نو قطعیت په نه، یا به یو جانب ته قطعیت موجود وي بل طرف ته قطعیت نه. مثلا یو طرف ته د قران کریم آیات وي، بل طرف ته یو ضعیف السند حدیث په موجود وي چې سند کې بعد هغه ضعف وي. نو د داسې حالاتو کې بیا علما کوشش په اول دا کوي چې تطبیق کې په دوانو خبرو بسنګ عمل راځي، دې ته تطبیق وایي. او کو تطبیق بیا ممکن نه نو بدی صورت کې بیا سکی ترجیح، یو طرف ته ترجیح ور کوي د دلایل او د قرائنو په بنیاد باندې. نو ګوره دا کم تعارض چې راځي ظاهری کنه یا د شرایط او د فقدان په وجه او یا د سند د کمزورتیا په وجه باندې مونږ ته بظاهر تعارض کاری، ورنه حقیقت کې اس قسم تعارض نو. صحابه کرامو ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم حدیث پیش کولو، ګوره دا غوی د پاره دا د قطعیت په درجه کې آمنے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پیش کولو. اوس چې موږ ته کوم روایت را رسیدلې دي نو د دې په سند کې مسله راتلی شي چې فلانی ځای کې بجې فلانی راوی دا چل کړي فلانی راوی به دا چل کړي، نو دا هغه ثبوت کې او سند کې مسله راتلی شي. نفس قطعیت کې اس قسم اختلاف نشته. لکه د صحابو ته آمنے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پیش کړي دی قرآن، ناغي د پاره حدیث او قرآن دوانو یو حیثیت لرلو. مونږ چون کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دور نه لریو نو زمونږ د پاره قرآن خو په تواتر سره راغلی دی، د احادیث هم ډیره ذخیره په تواتر سره راغلی ده او خبره احاد پکشته د غرنګ بعد کې پکې بیا ډیره مسلې رااله. نو علما کرامو د هغه مسلو د حل لپاره الحمدلله محدثینو چې کوم مهنتونه کړی دي مونږ ته وضاحت وکړو چې بھائی دا کتابونه د کې صحیح روایت دي، دا کتابونه د کې ضعیف روایت هم شته صحیح هم شته، د کې حسن هم شته شاذ هم شته، د ټولو قصو وضاحت راته کړی دی. د دې وجه نه د الله په فضل سره قران کریم د حفاظت وعده خو الله رب العزت په خپل غسته ده، او د قران کریم د تفسیر او د مفهوم چې کوم د حدیثو په شکل کې موجود دی دغه حفاظت الله رب العزت د محدثینو په ذریعہ سره وکړه. سمجھ کې رااله؟ نو اس قسم تعارض حقیقت کې نشتا. کم تعارض چې مونږ ته په نظر راځي په احکاماتو کې دا زمونږ د کم علم او د چن شرایطو د فقدان په وجه باندې وي. دا د فائدې په شکل مې یو خبر تاسو ته وکړه. اوس دې پسې صاحب د کتاب یو شعر لیکلی دی، در تناقض هشت وحدت شرط ده، وحدت موضوع و محمول و مکا، وحدت شت و اضافت جز و کل، قوت و فعل است در آخر زمان. د دې شعر په معنا په مقصد او په مفهوم باندې به ته په اخره کې پوهیږي، ځکه چې دا شرایط په اول وضاحت سره وي، بیا د شعر کې چې دا کم ټکی ذکر شوی د دې په مطلب انسان په خپل په اسانه پوښي. خدا یو خبره صرف یاد ساته
چې کتاب کې دا کم شعر لیکل شوی دی دا مصنف رحمه الله نه دی لیکلی. او دلیل څه دی چې د دارالعلوم دیوبند چې کم قدیم نسخې دي د تیسیر المنطق په هغې کې دا شعر نه دی ذکر. دا مصنف رحمه الله نه دی لیکلی. بیا وروسته دارالاشاعت چې کم تیسیر المنطق چاپ کړي دي هغه مطبوعه دي، نو په هغې کې د دې شعر لاندې یو نقطه لیکلې ده. دا ټکي لیکلی دی از ناکاره حشمت علي مظاهري ټانډوي رحمت الله علیه. معنی دا چې دا شعر مصنف رحمه الله نه دی لیکلی، دا حشمت علي مظاهري رحمت الله علیه لیکلی دی ورسره. دا بعد کې پکې اکابرو د فائدې په شکل باندې چې طلباو ته فائده وشي نو دا شعر پکې اضافه کړی دی. دا مصنف رحمه الله نه دی لیکلی. اصل بحث تراشه تناقض وی چاته. تناقض د منطقیانو په اصطلاح کې دی ته وی چې دوه قضیې داسې وي کو یوه موجبه وي بله به خامخا سالبه وي. بل شرط کو یوه صادقه وي دویمه به خامخا کاذبه وي. نو داسې قسم اختلاف ته ویل کېږي تناقض. او دې کې دا دوه قضیې چې کومې دي دا یو د دې بل نقیض ده او دا قضیه د دې بل نقیض ده. دا د یو بل نقیضین دي، ضدین دي. دغه وجه چې دا ضدین دي دا دواړه په یو ځای کې جمع کېدیم نشي، د دواړه د یو ځای نه مرتفع کېدیم نشي چې یو موجود شي بله به نه وي. ځکه ضدین و روبو نه جمع کېږي په یو ځای کې. مثال یې څه دی؟ زید عالم زید لیس بعالم. زید عالم ہے زید عالم نہیں ہے. دلته اوس تناقض څنګه دی؟ ګوره اولنۍ قضیه څه ده؟ موجبه ده. او دا دویمه زید لیس بعالم دا سالبه ده. یو شرط پکې موجود شو. دویم شرط څه دی؟ کو چرته زید حقیقت کې عالم وي نو دا زید عالم صادقه شوه، زید لیس بعالم کاذبه شوه. او کو چرته زید حقیقت کې عالم نه نو دا اولنۍ زید عالم کاذبه شوه او زید لیس بعالم دا صادقه شوه. نو دوه قضیې داسې چې یوه موجبه بله سالبه، یوه صادقه بله به خامخا کاذبه، نو داسې قسم اختلاف ته څه وایي؟ تناقض. نو دا دواړه قضیې دا په یو وخت کې صادق هم نشي کېدی او په یو وخت کې دا دواړه کاذب هم نشي کېدی. یعنی اجتماع د نقیضین هم باطله ده، ارتفاع د نقیضین هم باطله ده. پوهیږئ؟ نو دې ته ویل کېږي تناقض. اوس دا تناقض چې کله دا دواړه قضیې مخصوصي وي، قضیه مخصوصه خو پیژندلې ده کنه چې موضوع پکې شخص معین وي. دلته موضوع شخص معین ده کنه، زید عالم، دا زید موضوع د عالم محمول له. زید لیس بعالم، دلته زید موضوع عالم بعالم محمول له. نو چې موضوع پکې شخص معین دی په دې دوانو قضیو کې موضوع یو ده کنه، نو دې ته وایي قضیه مخصوصه. اوس چې کله دوانه قضیې مخصوصي وي نو دې کې به د تناقض موندلو دپاره اته شرایط موجود کیږي. نو الله به دې کې تناقض وي. کو په اتو شرایطو کې یو شرط هم مفقود شو نو تناقض بني. دغه اتو شرایطو ته ویل کېږي وحدات ثمانیه. څه شی؟ وحدات ثمانیه. او دغه وحدات ثمانیه د اته وانه شرایط به د شعر کې ذکر دي، په اخره کې به ته ان شاء الله وضاحت وکړو. په دغه اتو شرایطو کې اولنۍ شرط څه دی؟ نمبر 1 چې د دوانو قضیو موضوع به یو وي، یعنی ذات د موضوع به دوانو کې یو وي یو. ځکه کو موضوع یو نشي نو تناقض نه راځي. دلته وګوره مثال زید عالم زید لیس بعالم. دلته وګوره موضوع یو ده، ذات د موضوع زید زید او مکه زید یو زید یادی. زید عالم دی زید عالم نه دی. اوس کو بل فرض دسی وشي د دې یو زید نه ته د عمر رور مراد واخلې، عمر کعبای، او د دنه ته مراد والی خالد کعبای، نو بیا دوانه صادق هم کی دي شي دوانه کاذب هم کی دي شي. وللته موضوع یو نشوا. دلته د زید نه مراد د تا د عمر رور مراد واغستو او دلته د زید نه مراد د خالد رور مراد واغستو، نو موضوع خو یو نشو، جدا جدا شو کنه. نو دوانه صادقی یا دوانه کاذب کی دي شي.
او مونږ سویلو چې به یو به صادق بل به کاذب نو ال به د دې په مابین کې تناقض او اختلاف راځي ورنه نشي راتلی. نو لہذا دلته چې به د زید باندې د علم حکم لګیدلې به د قضیه کې به د لاندینه قضیه کې هم د دک زید نه د علم نفي شوی نو ال به د دوانو قضیو په مابین کې تناقض وي. پوه شوې په بل مثال وره کو یو لفظ په دوو قضیو کې ته استعمال کې یو لفظ په دوو قضیو کې استعمال کې اوم د هغه دوو قضیو کې چې کم یو لفظ استعمال کړي یو کې ته یو معنی مراد والے بلکې ته بل معنی مراد واخلې نو بیا هم اختلاف موضوع متصور کیږي وحدت د موضوع بیا هم ناراضي. مثال په تور باندې بیان القرآن دا یو لفظ دی بیان القرآن بدینم باندې د حضرت تانوی صاحب رحمت الله علیه یو تفسیر موجود دی د کشانم بدینم باندې د محمد علی لاهوری مرزایی قادیانی ملعون دی د دم یو کتاب موجود دی باتم بیان القرآن وی نو سمول بیان القرآن حضرت تانوی کی تفسیر ہے یو قضیہ موجبہ بیا میول بیان القرآن حضرت تانوی کی تفسیر نہیں ہے نو ګوره بیان القرآن یو ټکی دی په موجبه کې مم استعمال کو په سالبه کې مم استعمال کو نو کو چرتا دی دوانو بیان القرآن نه مې د یو کس تفسیر مراد واغستو د حضرت تانوی صاحب رحمت الله علیه نو بیا خو د دوانو قضیو په مابین کې تناقض او اختلاف شته یو به صادق شي بل به کاذب شي او کنه د یو بیان القرآن نه مې د تانوی صاحب تفسیر مراد واغستو او د بل بیان القرآن نه مې د مرزایی قادیانی تفسیر مراد واغستو نو بیا پکې هیڅ قسم تناقض نشته دوانه صادقم کی دي شي دوانه کاذبم کی دي شي او د تناقض اولنې شرط سو چې یو صادقی بل به کاذب وي نو ما درته قانون ویل کو شرط یو لفظ په دوو قضیو کې د استعمال کو نو دا هغه یو قضیه کې د یو معنی واغستا په بل قضیه کې د بل معنی واغستا نو دې صورت کې به اختلاف موضوع متصور کیږي او موږ شرط ویل چې ذات د موضوع به یو وی بدوانو کې البته تناقض وي وایي لکه بل مثال لته وما لکه معارف القرآن بدینم باندې د مفتی شفیع رحمت الله علیه هم تفسیر شته بدینم باندې د ادریس کاندلوی صاحب رحمت الله علیه هم تفسیر شته اومدک کشان بدینم باندې د منکر حدیث غلام احمد پرویز داغه هم یو تفسیر دی یو کتاب شته معارف القرآن په نوم باندې د 3000 دا یو خو پکې قادیانی ملعون دی پرویزه د منکر حدیث دی نو بدینو باندې د دې دریو کسانو کتاب شته نو اوس مول معارف القرآن بانیه دارالعلوم کراچی کی تفسیر ہے موجبہ سالبہ بد سے جوڑوں بانیه معارف القرآن بانیه دارالعلوم کراچی کی تفسیر نہیں ہے نو ګوره دا معارف القرآن ټکی می په دوانو قضیو کې استعمال کو نو کو د دې دوانو معارف القرآن نه مې د یو کس تفسیر مراد واغستو نو خو بیا خو به تناقض شته یو به صادق شي بل به کاذب شي او کو چرته د اولنی قضیه د معارف القرآن نه مې د مفتی شفیع صاحب والا تفسیر مراد واغستو دویم کې مې د ادریس کاندلوی صاحب والا تفسیر مراد واغستو نو اوس دوانه صادق کی دي شي دوانه کاذبم کی دي شي نو شرط مفقود شو چې مونږ یو به صادق بل به کاذب دلته دوانه صادق یا دوانه کاذب شو لہذا تناقض پکې نشته پوښ په لکه د دې وجنه د موضوع وحدت ضروری دی چې دوانو قضیو کې به موضوع یو وي کو موضوع جدا شو نو دوانه صادق کی دي شي د صادق مثال وره چې دوانه صادق وي لکه مونږ ویو محمد رسول الله محمد رسول الله چې درته ولیکم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته ګوره موضوع چې دا محمد ده صلی الله علیه وسلم بل جمله وره مسیلمتون
لیس رسول الله. دلته موضوع صدا مسیلمه کذاب چې کم خبیث تیر شو د نبوت دعوی کړي و. نو التا ولنې قضیه کې موضوع د محمد صلی الله علیه وسلم، او په د دویمه قضیه کې موضوع صدا مسیلمه کذاب ملعون. ګوره موضوع جدا شو کنه، نو د دې وجه نه دا دوانه صادق دي. دام صادقه ده چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، دام صادقه ده چې مسیلمه کذاب د الله رسول نه دی. دوانه صادق شو کنه، ولی موضوع جدا شو. دک شان چې موضوع جدای وي نو دوانه کاذب هم کی دي شي. دا غي مثال اموره لکه قران عظیم الشان کې د کفارو هغه قول الله رب العزت را نقل کو. کفارو بنبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل لست مرسلا، لست مرسلا، ته د الله رسول نه. ګوره نبی علیہ السلام ته ویل ته د الله رسول نه. نو موضوع پکې څوک شو؟ د دې لست کې د دې تا ضمیر مخاطب مرجع څوک وا؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. ګوره نو موضوع محمد صلی الله علیه وسلم شو. ورسېده دک شان مرزایی قادیانیان چې نن موجود دي، دی خپل مشر او خپل ملعون ته سوی وی انت رسول الله، ته د الله رسول. نو دلته د انت نه مراد څوک اخلي؟ دوی د خپل ملعون مراد اخلي. او دلته کفارو چې د لست ویل دی کې د کاب ضمیر د خطاب نه څوک مراد؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نو ګوره موضوع جدا شو کنه، یو ځای کې نبی علیہ السلام مراد، بل ځای کې دا بل د دې قادیانانو ملعون مراد. نو موضوع بدل شو، نو دوانه کاذب هم دي. لست مرسل کفار چې بویل نبی علیہ السلام چې ته د الله رسول نه، ګوره دروغ ویل کنه، دا هم کاذب ده. او دوی قادیانیان چې کم خپل ملعون ته وی چې ته د الله رسول، دام کاذب ده. دوانه کاذب کی دي. نو اولنې شرط مې درته سویل لکه چې ذات د موضوع دا په دوانو قضیو کې یو وي. بل مثال درته وایم، لکه علی لفظ دی. د علی لفظ کې ګوره دوه خبرې دي. دا علی لفظ دا د الله رب العزت په صفتی نومونو کې هم شته، وهو العلی العظیم. علی شته کنه، دا د الله رب العزت صفتی نوم هم دی. دک شان دا لفظ علی د حضرت علی المرتضی رضی الله عنه اسمی نوم هم دی، دا غي نوم دی. نو بدغه نسبت کو یو انسان وی یا علی مدد، صحیح العقیده انسان وی، صحیح مسلمان وی، خپل عقیده وی، او دا وی یا علی مدد، او دا وی د دې علی نظم مراد څوک اخلم؟ خپل رب مراد اخلم، ځکه چې دا غ صفتی نوم دی علی. نو ګوره د دې حکم جدا دی، د دې گنجائش تا ویل شي. او کو یو شیوی یو غلط عقیده والا سړی وی هغه دا وی یا علی، ناغه به حضرت علی المرتضی رضی الله عنه مراد اخلي. نو د غیر الله نه مدد غوښتل شو، نو دا شرک شو. بیا نو یو لفظ دی چې مراد ته یو ذات واخلې، نو بیا جواز شتا. او کو مراد ته غیر الله واخلې، بیا جواز نشتا. ولی ذات د موضوع د بدلیدو سره حکم بدلیږي. نو اولنې شرط څه دی؟ چې ذات د موضوع په دوانو قضیو کې صحیح یو بینو البا حکم صحیح او تناقض به ثابتېږي. یو دویم شرط دا چې په دوانو قضیو کې به محمولم یو وي. محمول ځکه کو یو قضا کې یو محمول شي بلکې بل محمول شي، نو بیا هم تناقض نه. مثلا مویل زید قائم، زید کڑا ہے. زید لیس بجالس، زید بیٹا نہیں ہے. نو کو حقیقت کې ولاړ دی، نو دوانه صادق شو کنه. یو ځای کې مې د قیام ثابت کو، بل ځای کې مې ته ناست او جلوس مې ته نفي وکړه، نو دا صحیح نه. د دې په مابین کې اوس ګوره دا دوانه صادق کېدی شي، یا کو هغه ملاس وي نو دوانه کاذب کېدی شي. مونږ سویلو چې یو به صادق بل به کاذب، نو دسې به تناقض راځي. زید قائم، زید لیس بقائم، زید کڑا ہے، زید کڑا نہیں ہے. نو یو کو صادق شي بل به کاذب. صحیح شو، محمول بل دوانو یو وی. د دې مثال وره
لکه علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہیں. فرض کا ځان پویواله کا علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہیں. علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں ہے. تدې مشکل کشا دو معناګانې دي. یو معنا دا چې علی رضی الله عنه تعالی قوت فیصله ډیره مضبوطه ورکړې وه. هر قسم مقدمات مشکل مقدمات پرالل علی رضی الله عنه با د الله په خصوصي فضل او د علمیت د جوور علم په وجه باندې بیا فیصله خپل انداز کې پیش کړه په اسانۍ سره حل به کړه. نو مشکل کشا سمانا مشکل مسائل کو حل کرنے والا مشکل مقدمات کو حل کرنے والا. نو په دغه معنی کوئی مراد والے چې هغه به مشکل مقدمات حل کول نو ګوره بیا صحیح معنی شوه. بیا ویل شي چې علی مشکل کشا ہے. او دویمه معنی د مشکل کشا دا چې دا د ټول انسانیت نه انسان با خبر وګڼي چې علی رضی الله عنه د دې ټولو انسانانو چې کوم مصیبتونه دي مشکلونه دي او مصائب دي د دې ټولو د حل کولو قدرت لري. لکه چې مونږ څنګه د رب ذوالجلال متعلق عقیده لرو چې الله رب العزت د تمام انسانیت مشکلات مصیبتونو ختمولو قدرت لري. نو کو داسې قدرت ورله ثابت کې نو داسې مشکل کشا لفظ بیا د علی رضی الله عنه د پاره ویل صحیح نه دی. بیا صرف د رب ذوالجلال سره لګي. نو کو چرته د اولنې قضیه کې مشکل کشانه اولنې معنی والے یعنی مشکل مسائل مشکل مقدمات کو حل کرنے والا اور د دویم کې عمدک کا معنی والے نو تناقض تا بیا بالکل صحیح ده. او کو دا اولنې کې د یو معنی واغسته بلکې د بل معنی واغسته نو بیا تناقض نشته. په پوه شوې ولې محمول جدا شو کنه. دلته د مشکل کشانه د یو معنی واغسته دلته د مشکل کشانه د بل معنی واغسته محمول جدا شو. او موږ سویلو وحدت د محمول ضروری دی څنګه چې وحدت د موضوع ضروری ده. پوه شوې په لکه